بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې بخښونکی مهربان دی. د پښتو کارونه وکړه که پښتون یې، د پښتو کارونه وکړه که پښتون یې، د وطن په لیلا زار شه که مجنون یې. که د علم او هنر هم ساینس زده کړو، که د علم او هنر هم ساینس زده کړو، بیا روښان ستوري به ته د سباوون یې. خدای ته ګرانه نه ده که مالک د خزانو یې کړم، خدای ته ګرانه نه ده که مالک د خزانو یې کړم، تا نه به قربان کړمه یادونه راشه ووینه. سپرلی د توتالی نشتره، سپرلی د توتالی نشتره ستا د چکر باغ کې دی، وشو پکې رنګ په رنګ ګلونه راشه ووینه. زموږ ښکلي مشران وو، زموږ ښکلي مشران وو، ښه زړور وو، ښه نران وو، و د هر مظلوم ملګري، و د هر مظلوم ملګري ظالمان ته په لړزان وو. د ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د خودخیلو د توتالی نه زه سراج محمد نیشتر تاسو ته یو پخواني پښتون زلمي لغونې د تاریخي واقعه بیانومه د پاره د دې چې ستاسو په معلوماتو کې اضافه وشي. جناب محترم سید احمد خان بابا بودلاخیل د پښتو د زمانې د قبایلي دور یو تاریخي زړور او زورور ښکلی مشر و. د سن 1875 عیسوي کال د وختو خبره ده. دغه وخت د عمر 20 کاله پوره شوی و. یو ورځې سکار پیښ شو، نو خپله پولادي تیره توری د ځان سره راواغسته او په خپل اس باندې سور شو. د خپل کلي توتالی نه قبلې طرف ته روان شو. څه وخت چې هغه د سرې کاندې نورخاته غاړې ته ورسېدو، نو څه ګوري چې د قبلې د طرف نه یو ناشنا مېلمه د سرې کاندې په لارې را روان دی. وروسته ورسره خپله زنانه هم ده. هر کله چې هغه سرې کاندې ته داخلي شو، نو ناڅاپه پې 5 شکمار لوټېري رهزن را پاڅېدل او ورسره په غوسه او په جبر باندې ووي چې ودرېږئ، خوځئ به نه، تاسو سره چې هر څومره روپۍ دي او هر څومره کاله یې زنانه سره دي دا موږ له راکئ، که نه نو بیا ستاسو خیر نشته. دې شکمارو لوټېرو چې دې مسافرو مېلمنو سره کمې خبرې کولې، دا سید احمد خان بابا ته ډېرې ظالمانې ښکاره شو. دا د سید احمد خان بابا په غوږو باندې ډېرې ظالمانې او خرابې خبرې په غوږونو باندې ډېرې خرابې ولګېدې او دې مېلمنو مسافرو سره همدردي پیدا شوه. د خپل اس نه کوز شو او هغه د سرې کاندې نورخاته طرف ته په یو ونې پورې وتړو. د ژمي موسم و، څادر یې په سر کړ، د تیکي او کاټۍ نه یې خپله پولادي تیره توره یې راواغسته او هغه یې پټه په څادر کې ونیوله او روغ غوندې سرې کاندې ته ورکوز شو. د مېلمنو او د شکمارو خوا کې ودرېده. اول دغې شکمارو د مسافرو مېلمنو نه 100 روپۍ واخیستې او هغه روپۍ د سپینو زرو نه جوړې وې او زنانه په غوږونو کې د سپینو زرو کالي، د سپینو زرو ګورونه او په غاړه د سرو زرو هار و، هغه یې هم واخیسته. د شکمارو لوټېرو مشر یو شیطان سیرت انسان و. هغه دې زنانه ته وویل چې راځه موږ سره ځو، تا دلته موږ پرېږدو نه. هغه یو حیاداره پاک دامنه پښتنه پېغله وه. هغې جواب ورکړ چې ما به په دې ځای باندې مړه کوي، خو زه هم درسره نه. کوم کار چې ته په ما باندې کول غواړې، داسې کار زموږ په پیړو کې هېڅ چا نه دی کړی، زه یې نه کولی شم او نه یې کوم. بیا د شکمارو مشر ډېر زیات غوسه شو او خپل لاس یې دې زنانه ته اچول. داسې د زنانه ته نه ورسېدلی چې سید احمد خان بابا سره توره پټه نیولې وه، هغه یې راویسته او د مېلمه په لاس یې ګزار ورکړ. د مېلمه لاس 2 ټوکړې شو، په پسه توره یې بیا په شا باندې ګزار ورکړ. هغه پړ مخې په ځمکه پرېوتو او ویې ویل چې وایي خدایه. جناب محترم سید احمد خان بابا بودلاخیل ورته وویل چې بې خونده، بې شرمه
هغه وخت کې خدای نه و یاد چې پردی تور سړي ته دې دا سچ او چې نور خپله مور خور نه لري خفه کېږه مه دا ستا د خپل عمل خپله سزا ده نور څوک مارو چې د خپل مشر دا حالات ولیدو نو د ویرې نه ټول وتښتېدل بیا د هغې نه کالي او روپۍ پاتې شوي هغه سید احمد خان بابا بوداخل دې مېلمنو له ورکړي سید احمد مېلمانه ډېر زیات خوشحاله شو د خدای پاک شکر یې ادا کړ او ویې ویل چې پروردګاره تا موږ له غیبیاني امداد راکړو بیا زنانه سید احمد خان بابا بوداخل هغه وخت کې خو د یو شلو کالو هلک و هغه یې په دواړه مخه باندې ښکل کړو مېلمانو ورسره هم غاړه تر غاړه ووتو بیا هغه سره یو انګریزي تماچه وه هغه یې سید احمد خان بابا بوداخل ته ووایي چې واخله دا ستا د بهادرۍ نرتوب او د زړورتوب انعام دی هغه ووایي چې دا تماچه تا سره وه نو تا د دې شوګمارونه ولې پې ځان نه خلاصو هغه جواب ورکړ چې 15 واړه شوګمار زما نه چاپېره وو که ما دا تماچه راایستې وې نو زمونږ به استعمال کړې وه لہذا ما مجبورن دا تماچه نه رایسته اوس دا ستا انعام دی میلمانه ډېر خوشحاله شو د سید احمد خان بابا بوداخل نه په ډېر عزت او احترام سره رخصت شو او نورخاته طرف ته روان شو دا دې مېلمه ورته رښتیا وویل چې زه د نوښار په پوځي ټولنه کې صوبیدار میجر یم که چېرې ستاسو کار پېښ شو نو زه 24 ګنټې هغې ته تیار یم دا مېلمانه په نورخاته طرف ته لاړو او دا د ثوابۍ د عثمانزو د علاقې څو خانان معلومېده دا عثمانزي او په چارسده کې عثمانزي نوم یو کلی دی چې پخوا زمانه کې دا د ضلع ثوابۍ پښتانه عثمانزي په هغې کې اوسېدل ځکه د هغې نوم اوس عثمانزي دی په هغې کلي کې عثمانزي نسل نشته او دا عثمانزي صرف په ضلع ثوابۍ کې دی چې په 4 څانګو کې تقسیم دی کنازي اکازي علیزي کنازي اکازي او علیزي او سجوري هم د دی یو څانګه ده صاحبانو د سید احمد خان بابا نور تاریخ هم شته هغه به زه تاسو ته په بله موقع باندې بیان کوم په ویډیو کې انشاءالله چې تاسو به یې واورئ سراج محمد نشتر السلام علیکم